مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه الترمذي وأبو داود رحمهم الله. وقال الألباني رحمه الله إسناده صحيح. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو، الہ العالمین دی مونږ او تاسو لا د خپل دین صحیح سمج او په خپل دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د خپل قبر زن کدن او خیرت فکر دی الله زمونږ او تاسو سره مرګره کړي. زمونږ او تاسو او د تمام بنی آدمو سعادت او خوش نصیبی او نیک بختیا پدې کې دا چې موږ د الله صحیح دین زده کو او هغه ته عملی شکل ورکو. دې مناسبت سره ما د قران حکیم دیو دو آیاتونو سیسستا سلوان دی تلاوت کا او یو حدیث د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث مبارکو ناستا سلوان دی ولسته شو
د آیاتونو ترجمه دا وی خاص د الله د پاره دی نمونه خیسته خیسته فدعوه بها نددی نمونو په وسیله رب کریم حکم کوي چې مان سوالو کوي دا الله خیسته خیسته نمونه دي چې هغه ته اسماء حسنا وای د دې نمونو په وسیله او ذریعہ د الله نخبل دینی او دنیوي حاجتونه غواړي بل آیات مبارکه حصہ داوا ويروب لي الله پنوم د الله او روی بلی پنوم د رحمان فکم یو نومی چې تاسو را بلی نو د دې الله د پارا نمونه دی خیسته خیسته اسماء حسنا د الله هغه نمونه توي چې کوم قران حکیم کې راغلي یا صحیح احادیث مبارکو کې د الله د پاره کوم نمونه راغلي دیتا اسماء حسنا وای او دا علماء کرامو په مختلفو کتابونو کې را جمع کړي خدای استقصاء نه کړي د نجبس دا ټول نمونه دي څومره چې کوشش کړي او قران او سنت کې ورته د الله هغه اسماء حسنا مخه تراغلی نو غیر جمع کړي داغه نسنمونه موږ د دعاګانو هغه کتاب کې مراجعه کړي او اهل علم لیکلي دا کم یو کم سل نمونه چراغلی چې الله د پاره یو کم سل نمونه دي چا چې دا یاد کل پدې عمل کو نو دې به جنت ته وردن نشي او په یو روایت کې دا دی وهو وتر يحب الوتر الله طواق دې او طواق خوخی دا د متفقن علی حدیث ده خودی د بخاری او مسلم شریف حدیث کې د یو کم سل نمونه تفصیل نه راغله د دې تفصیل بیا د ترمذی شریف په یو حدیث کې راغله او دغه یو کم سل نمونه د شمیر دي خو اهل علم دا حدیث بارک ویلي نو دا مرفوعا سندن د الله حبیب ته ندي رسیدلی نو دا الله اسماء حسنا دی توي چاو په جندل اسماء حسنا څه توي بھائی ها څه پکې سي ناشتي دا غلا وګنټه تقریر کوو یو 2 منټه او تاسو خبر نه چې اسماء حسنا څه توي سره راغلي ګوسه پکې ډېر لري نه راغلي د چې دومره لري ناراله ای پیسې مو ولګولې په دې نیت راغلی چې بیان باورو او خبرې ته مغوګ نه دیوالو قابل یې کنه پکار دې چې خو هم وایسو بھائی نو غوګ نشي اسماء حسنا بیا زوام چې څه توي دا الله هغه نمونه چې قران او سنت کې راغلي الله خپل نمونه ذکر کړي مونږ ته کتاب الله کې او جناب نبی کریم علیه السلام د الله کوم نمونه په احادیث صحیحو کې مونږ ته ذکر کړي دیتا اسماء حسنا وای دین علاوه کبازي نور نمونه وی او داغه معنا صحیح وی نو هغه ته بجایز قدر لوي خو هغه اسماء حسنا ني اچا فارسی کې علوم جوړ کړي په پښتو کې جوړ کړي یا په عربی کې جوړ کړي خو قران او سنت کې نه راغلي داغه ته اسماء حسنا نه وای داغه معنا که چرته درست وي نو علماء ورته صرف جائز قدر لوي داغه معنا دا سي درست ده
چې د الله د شان او ذات عالیه سره مناسبه ده نو هغه نوم درست خو بیا په اسماء الحسنا کې نه ده. اسماء الحسنا هغه دي چې کوم الٰه العالمین ځان ته په خپل او دای حبیب ورته یې خودي دي. د دې نومونو په وسیله باندې الله موږ او تاسو له حکم کړی چې سوال کوئ او چې د دې نومونو په وسیله ته وغواړئ نو الله دعا قبلوي. نو دا خبره یادول پکار دي و د کېږئ ما چا سره که څوک وده شو نو ویښ به سوي او هره جمعه څه داسې وام خو که داسې نه وام نو بس ټول دي په وګورئ بس د لکه د دیوالونو ګټو یاره کېدای شي چې قسم که مې درله وغواړو چې دا ګټې د الله دا دین یادوي تاسو یې نه یادوئ ځکه جماعتات هم دین اوري که په دې مې له قسم وغواړو چې د ما د اواز تر کوم ونو ګټو رسي ای وله غوږي خو تاسو وله نه کېدی نو غوږ د الله او د رسول خبرې ته څه کوئ د الله او د الله د رسول خبرې ته غوږ نیسئ د دې تعظیم او ادب دا دی د الله او د الله د رسول د خبرې تعظیم او ادب دا دی چې سړی غوږ ونیسي نو زه به درنه اورم بایي اوس خو مو زده کړل که نه چې اسماء الحسنا څه ته وایي اوس به هم پکې ډېرو نه ورځي چا زده کړل چې اسماء الحسنا څه ته وایي اوس هم ورځنې پکې هسې لاس اوچت کړو موږ له پته لګي چې زه ولاړم چې واورو نو غله به نه ورځي بھائی تا زده کړل بچیا څنګه څه وایي اسماء الحسنا او ماشاءالله وګوره نوجوانان ښي او چې کېنه بره تاسو دا ټول له غوږ نیسئ دا غوږ نیولم دین دی پوهېږئ په خبره باندې اکه سړی جومات له راغی غوږ هم نه نیسي لکه یو سړی پټي له تللی اذان سره رمبې لوبې ګوډ هم نه کوي نو یو ورځ مو له دارونه موړه صبر وکړي په دویمه درېیمه ورځ به یا راشړي یا به وایي او ټکئ نو تاسو څه له راغلي یئ دې دپاره راغلي یئ چې د الله او د رسول څه خبره واورئ او چې غوږ نه نیسئ بیا د الله په دې نومونو کې د الله یو نوم دی هغې ته اسم اعظم وایي څه ورته وایي د الله لوی نوم په هغې که څه جایز سوال یو بنده د الله نه وکړي نو الٰه العالمین هغه حاجت پوره کوي څه کوي خو د هغې دپاره څه شرطونه دي نو ذکر کوو دې په لګوره یو بنده سره د کار دی او هغه ډېر سخیم دی چې څوک ورځي نو خالي لاسې نه پرېږدي خو تا د هغه نافرمانۍ کړي هغه سره دې خیانتونه کړي نو خلک درله وایي چې بای ګوره خلکو له جوړۍ ډکوي ته وایې زه به ورسره سترګې څنګه میلاوم ما خو ته هغه رزغلا کړی و شی مې ته پټ کړی نو ګورې تش اسم اعظم نه دی مونږ د سر نه تر خپو پورې او ظاهرا او باطنا د الله د نافرمانونه ډک شو دا شرم محسوسول پکار دي چې ما څه وفا کړی چې زه ولې لاس غوړو نو د اسم اعظم او د اسماء الحسنا او د سوال سره مخکې د رب نافرمانی پرې ښودلې لکه زموږ استاسو د عمل د کویانو دی تاسو عالمانو له راشئ زموږ کوي کې پلیتي غورځېدلې نادر لوی پلیتي ته وباسه نو بیا ته دومره بوکې وباسه اگه تا ټول کوی تش کو خو پلیتي پکې پرته ده د تعالی د کوی به پاک شي نو د اسم اعظم او د اسماء الحسنا او د سوال نه مخکې چې د مالک سره د کم خیانتونه کړي اکم بی وفایي دي کړي اول خراشه پسچ توبه او باسادي په لګوره د شریف انسان دا کار دی ویرو ارته خو میغله بوزي یا سړی غوډر خسړې ورکول والے او ما ور سره نقصان او سره سترګې وې نشم ملاولې د چې بنده سره سترګې نشم ملاولې دمره د الله نام حیا پکار دا چې زه خدای عرب مال هر سره کوي دی ګوره مسلمان پیدا کړي مال رزق را کوي او زه د سار نه تر ماښامه په یو ورځ کې د خپل رب دوره نافرمانی کوم چې شمیرلی نشم نو اسم اعظم معلوم کوي اسماء الحسنا زده کوي خو کله چې سوال کوي نو مخکې پسچ توبه استل پکار دی
بل د سوال قبل دو د فار بزان سره سکه د حرام نه به ساتي انن دا مسله لګډه مشکله شي د چا په تپوس نه کېږي نه د چا کار سم نه دکانداري سم بلا نن اهم شی دا ده چې زمون په خېټو کې حرام پراته دي که زمیدار دې هم په وس پړ دې اګه څوک نو کر دې هم په وس پړ دې ټول پردیش مکور تروړې او هغه مو د قبضې د لاندې څه کړي دا غي د لاندې مروسته نو د دعا د قبلې دو د پاردام ضروری ده چې موږ د رزق حلال او د پاک کوشش وکړو د بریده رضی الله عنه روایت سے دا جلیل القدر صحابی دی ابای حدیث وام چې تاسو لبی آیات وی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او سړی نه واوریدل اغلاس پور تکړی دعا غواړي اللهم انی اسالک یا الله زتانا سوال کو بانک انت الله پدی سبب چې بشکت الله لا اله الا انت تا نه بغیر حاجتونو پورا کولو سر کولو والا بل څوک نشتا تا نه بغیر پریشانو مشکلاتو بیمارو لري کولو والا بل څوک نشتا مگر ته الاحد تئکی یوی فذات او صفاتو کې دی شریک نشتا الصمد ټول درته محتاج دي خو چې چاته محتاج نه اے مړو ژوندۍ چاته حاجتمند دي او د الله نه مړو ته ضرورت شته او نه ژوندو له ضرورت شته صمد معنا مو په جنده صمد غزات لوي چې ټول ورته حاجتمند دي خدا غي چاته نه پیغمبرانو ته حاجت شته نه اولیاء کرام ته شته نه ملائکه ته شته انت الاحد الصمد الذي لم يلد چستا نظامن شتا ندی لونشتا نظامن شتا دا اللہ و نی لونشتا ولم یولد او ند چانا پیدا کڑے شوی دے دا اللہ والدین نشتا ولم یکن له کفوا احد نشتا دے دی اللہ لرب برابر پیو صفت کے حصوں کم دا دعا صحابی کئی او سید العالمین اوری فقال وی فرمائل دع اللہ باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى وید خد اللہ نا پاغلوی نم سوالو کو غلوی نم چې پدې ته سوال کې دیش نو ورکای اچ پدې ته دعا غوښته شي نو دعا قبلای رواه الترمذی و ابو داود او دا حدیث سندن صحیح دی وګوره پدې دعا کې د الله اسم اعظم راغی چاته دا یاد ده بھائی ماشاءالله اچھا یاد دی کتاب کې مونږ لیکلې کوم د دعاګانو کتاب دی نو ای کې دا دعا سره وای دا الله د اسم اعظم بارک چې څومره احادیث مبارکه راغلي د سند په اعتبار دا پټولو کې قوي او اقوا حدیث ده دا الله د اسم اعظم بارک چې څومره احادیث راغلي نو پټولو کې د سند په اعتبار پټولو کې صحیح او حدیث سندن ثابت ده وګوره چې دعا سره کوي مخکې توبه او باسي خو سم توبه اوبای ابو سره عمر دې درس کې کینه رښتیا حال وای څوک رښتیا وای یا څوک نه وای نو کله نه کله موږ د توبې ذکر وکړو چې توبه دام دا چې پر دې حق به ورکه دا وای توبه آسان ده خدا پکې ګران دي نو که پر دې حق چارا سنبال کړي دی زما دې توبه او هغه نه ورکه دروژن دې کرشتي دي وګوره پرشتیا توبه دا څنګه چې ته ټول ورځې توبه مې اګه څوک درته خبرې کوي تسبیح اړه او د چاپشي کې ناس ته هغه نه ورکه د چاپشي نن سبا چې چا نه څه چې اولو ورکه یې ګوره نه ډېر لوی علماء موږ استاد محترم سید محمد حسن جان البدنی رحمه الله ناغه چا پیسې والي
او یو شاګرد او مرید ته والی نو بیا وی چې څوک درلوي پیسې نه راشه ولې چې لاس می خالی دي لاس هم خالی کړه کچا درنه قرضن واغسته کچاله ملاو شو بس بیا بے فکر شه دا به تر قبر وړي خو تعالی واپس نه درکای دیو جن کله نه کله مو په کاروبار نه پویږي ځکه کاروبار والا په کاروبار پویږي نو ځکه نه کله باز لوام دا چې کې کنه خپل او خور نو سبا خو دې تر جرګی دي کنه وې په دغه پیسې وی ډېر شی په خپل مې وخوړې اګه چاله ګوتو لورلې نن هر کلمې والا منزونم کوي تلاوتم کوي بانګونم وای تسبیح مړی حجون لمزي او د چاشه چې ولا ورور سید نو بس شه بیغم شه پس هغه د لاغه سنبال کې نو دې کې د الله اسم اعظم د مخ کې سړې توبه وباسي الله تصحیح دا توبه دا څه لکه کوی نه د ګندګي راويستا اوس چې د شمیر بوکی کم فقها ویلې د راويسي نو کې به پاک شي اګه ته چې شی بوکی راو باسي ته شه دعا کې خو توبه نو باسي نو بیا ګیله مکه و چې بای دې په لګورا زما دعا ولې قبلېږي د دعا د قبلې دو د پاره دام دي چې په خېټه کې وسني خېټه کې به حرام نه وي دا دعا د قاعده پټولو کې احمد دعا ده چې دعا کوي سره درود شریف وای او دا اول دا دعا وای بیا درود شریف وای ځکه ترتیب دا شراغله د دعا ترتیب څنګه ده اول به د الله اسماء الحسنا پیش کې هغه نه پس به درود وای ترتیب په حدیثو کې دا څه بیان شوی ایزه دعا غواړم نو به د الله اسماء الحسنا وا او دا هغه نه پس به درود وا درود نه پس د الله سره سینیوري اوس به دعا غواړم خو به ته صحیح توبه وباسم الګ دې ګریوان کې وګوره چې دا توبه می صحیح ده او کنه که صحیح وي دعا به دې قبلي او کټګي کې نو بیا به دعا کې لب نه کې د دعا نه مخ کې سړی وایي چې زس د خپل ټول ګناهونو کم د الله حقوق دی او د الله د بندگانو دعا غواړم خدای نه مخ کې توبه وباسم بس ګوره که توبه کې ټګي وي نو دعا نه ځان به غمکا اګه توبه دې صحیح وستا نو دعا قبل دل دل یقیني دي نو یو په بهترینو دعاګانو کې زما عزتمند دادا چې موږ تاسو دا دعا زدکو او کله دعا غواړو دا سوایو چې اللهم انی اسالک بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دې کې د الله اسم اعظم دی دې کې د الله سره اسم اعظم دی چې پاغه الہ العالمین دعاګانې قبلای ابي ادم ګورې چې روایاتو کې د الله اسم اعظم راغې ګورې دي کې سرغن د رب العالمین درې نومونه راجم دي الله احد او الصمد صراحتن په دې دعا کې چې دې کې اسم اعظم دی نو دې کې دا درې نومونه راجم دي زموږ د اکثر علما وایي دا الله دا اسم اعظم الله دی ځکه دا د الله اسم ذات دی څومره د الله نومونه چې قرآن او سنت کې راغلي هغه د دې صفات دي او هغه ټول معناګانې په لفظ الله کې پرتی دي ځکه هر موصوف په خپل صفتی معنا باندې مشتمل وي او صفتی معناګانې پای کې وي نو د لفظ الله معناګانې کې نو ډېر وخت پکې ولګي د لا اله الا الله وردا آسان معنا ده چې ته چې نشته د بل د عبادت حقدار او مستحق مگر یو معنا ده کده الہ او د الله معناګانې کې نو د اسماء الحسنا چې په سونو دی غټول معناګانې په الله او الہ کې پرتی دي او د ایمان مسله زموږ د مشایخ وبوي رحمهم الله وې څومره چې خلق ټکرې خوري په شرک کې مبتلا دي نو دا د لا اله الا الله معنا نه ذکرې کچره دا معنا صحیح زده شو نو دې سره د شرک نه الله سره اخلاصي وجون کې معنا نیمګړې زده نو دا هغه د وجه نه سره ټکرې وایي ورته دې کې لا اله الا الله دا الله نه بغیر
پدې مړو کې، پدې ژوندو کې، پدې انبیاءو کې، پدې اولیاءو کې، پدې شهداو کې، پدې پیریانو او ملائکو انسانانو کې هیڅوکم فوق الاسباب حاجت نشي پورا کوله څوک دی؟ یو د الله ذات عالی دی. انبیاء ژوندي دي کمړي دي چاته محتاج دي؟ انبیاء علیهم السلام به حاجتونه چانه غوښتل؟ زکریا علیه السلام بچی چې نو چانه غوښتل؟ ابراهیم علیہ السلام پسپینه ګیره بچی چانه غوښتل؟ او یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې چاته چغې واله؟ ته خپل پیغمبر چې ته مړ حاجت روا ده، نو ژوندي پیغمبر د مئی په خېټه کې ولې الله ته چغې واله چې حاجت روا او خپل به خپل حاجت پوره کړي؟ نو چې ژوندې نبی خپل حاجت نشي پوره کوله بلکې د مئی په خېټه کې چاله جاړي. معلومه دا شو چې ژوندې نبی اکه نبی ژوندې نو بیا زکریا علیه السلام له بچي الله نه غواړي خو ځان لوي چې ته اولیاء بچي ورکي هغه هم ځان له 500 شپې بچي څه کړي وي دا به پیدا کړي وي. اجته بیماری او فلانه بیماری فلانه ولی او شهید لري کوي. نو ایوب علیہ السلام با ځان لری کړي کنا بیا خو رب ته نه جړلې چې انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. هغه د سو کالو بیمار پیغمبر ژوندې کو وفات ته په اوس کو وفات ته هغه وخت چې دعا غواړي ژوندې نو کزان نه بیماری لري کولې شنو به ولې الله ته فریادونه کول چې ته مړې او تا په خارم یو شل من ورړولي اته دا حاجت روا دی او حاجتونه سر کوي. نو ژوندې نبی دی بیمار دی او د سلف دو قولونه دی او دا چې دیار لس کالو بعضې وایي اتلس کالو دواړه قولونه د سلفو نسوي منقول دي. د اتلسو کالو پیغمبر بیمار دی او ژوندې دی دوکه لري کولې شو نو ځان نه به لري کړی که نه ولې وایي چې ما زما ربا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. نو د لا اله الا الله معنی د کلی ګور دی کی ګور لا اله الا انت راغله وای تا الله ته احد او صمد او د لا غتور راواغه وای سو کوم حاجتونو سرکول وال نشتا مگر سو کې نه نبی دې نه ولی دې نه مړ دې نه ژوند دې نه اولیاء دي نه پیریان دي نه انسانان دي نه ملائک دي لا اله الا انت حاجتونو سرکولو پورکولو والستا ذات عالیه ده. نبی کې د الله اسم اعظم دې دې سو خبرو لپاره سوچ کوي خاص کر د لا اله الا انت په معنا باندې سړی ځان پوهه کې وردی باندې ځان پویول داسې دي چې زمونږ غنو علماء لیکلي دا لا اله الا الله د ایمان کلمه ده کنه د تاسو لوم نو زمونږ غنو علماء ذکر دا تبلیغ عالم داسې وایي نو خلک وایي دی خدا چې وایي صحیح وایي کنه وایي چاله چې د لا اله الا الله معنا زمونږ علماء وایي په خپل جبه مورنۍ کې نور چې دا مسلمان نه دی ستا مورنۍ جبه پښتو ده نو پښتو کې به زده کې او اردو ده اردو کې به زده کې اکه عربي ده عربي کې به زده کې که پنجابی او سندي ده هغې کې به زده کې خو په خپل مورنۍ جبه کې به د لا اله الا انت معنا زده کې چې څومره که مړه دي او که ژوندي دي زما نفع او نقصان د دې ټولو په لاسو کې نشته زما د نفع او نقصان مالک څوک دی هغه الله رب کله ګوره یو حکومت لګیا دی چې یو کس له تکلیف ورسوي فرعون په دنیا کې یو لوی جابر ظالم بادشاہ او داغه حکومت سو سوکاله او ظالمانه داغه مهنت او کوشش او ټول قوت فوج پدې کې لګیاو چې موسی عليه السلام پیدا نشي او داغه د وجنه د میند د جولونه بچیرو چتول او ذبح کول به لیکن د الله غیرت له وګورئ الله موسی عليه السلام چې پیدا کړو داغه کور ته ور رسول الله چې نبی اوي چې لیدلې مې نه شتا او چا په لاسو کې لیکو د فرعون په لاسو کې لیکو ور ټول حکومت په دې لګیا دی چې موسی عليه السلام با ختمو او داغه د وجه نه څومره معصومین معشومان
د فرعون د چړې د لاندې رالل خو چې ساتلو والے ساتي بادشاہي به ختم کی ساتلو والے چې یو شی ساتي حفاظت والے چې حفاظت کوي نو د دنیا حکومتونه بلدیاوي دا غي لخر او دا غي غاسباب او قوتونه بلدیاي کو چې الله یو شی نشکای نه نسوک به نشکی ور رونو یوسف علیه السلام د پلار د مخ نه لری کولو وای د پلار مینه د سره ډېر چې دې لری کو نو مینه والا مو سره ډېری نو رئیس کو سیو کو پکوي کی ارتاو کو چې دې په دې طریقه مرشي او مړ کولو والا سنو کولو وفات کولو نه ورونو بیا خرص کو جبه د مخ نه لرشي خو چې الله سوک شتکای نو سوک به نشکی اے بادشاہ کو ارونه ول د سوالګرو په شکل کې مخ له ودرول دا د چا فی سلیم ورونو خو هغه میټاولو والا ورته غرونه سکل مخ له ورته د سوالګرو په شکل کې ودرول او ورته یا ایها العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وی اے د مصر بادشاہ منگو بچی موگی شویو د لوکی نمرو ځکه مفسرین لیکلي چې یعقوب علیہ السلام ته د بچی خبر راغی نو قسم یو خوړو چې تر دیو شو چې موږ څه خوړې دی نه هغه ظالمان رونه چې ظلم وکړي د یوسف علی السلام مخه له ورته وی داسې پیسې مو وروړي چې جری دکاندار لږ ورکنه خپل غړدې چې لري ک پدې سکیږي نه ته موږ لک خیرات وکا وګوره مخلوق او حکومتونه غنا ډلې به یو شی میټاوي او چې الله میټاول نه کوي او دام شکر وباسي چې شتکول او نشتکول د چا په لاسو کې دي که جریدار مخلوق په لاسو کې وي سمره خلک چې بدی شو بس مخه نه به لري کوله زړه وخی او کله خپلوان څوک میټاول غواړي او چې الٰه العالمین څوک نه میټاوي نو د لا اله الا انت معنا دام دا چې کټول میټاول غواړي اے مشرکان د مکی د الله حبیب میټاول غختل خو الله غي میټاو کل خپل حبیب سو الله وی ورفعنا لك ذکرک ما استا شان حبیب او چت کړه نو پدی اسم اعظم پدی دعا کې د لا اله الا انت دا معنا مخلقول زما عزت مندو ضروری دا د سعد رضی الله عنه نے روایت ده دا جلیل القدر صحابی دے چې اشرو مبشرو کړي او د الله شان لګوره د پټولو کې رستو وفات شوه ده ادا یو د دې دنیا لوی خلق کتل دا په فاتحینو د اسلام کې ده د اسلام چې لری وطنونو پورې پیلاو شوه نو یو په فاتحینو د اسلام کې څوک ده سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ځکه دا ملکونه د چا د موټو نوتی اپدې چا قربانای پیش کړي نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په عشرو مبشرو کې ده یو په فاتحینو د اسلام کې ده د کسرا غماړی چا فتح کړي د کسرا غماړی دا هغه وخت یو لوی قوت د کفارو دا الله د سعد ابن ابي وقاص د امارت او د مشرۍ د لاندې ټول تس نسکل ټول الاړو او پاغه ماړی داغه کې چې فتح کا او ملک فتح شو نو اثر کاته د شکرې مجو یو ملک د فتح کو نو غټل کو ولا لمخ کې نه ویلي چې د آزادۍ جشن به ملاو نو پای کې خزي سړی ډولکو والا سمره چې الله نه فرمانی وي اپ کې راجم کو د پیغمبر علیه السلام او صحابو د خوشحالي مناو کړي نبی رسول الله چې مکه فتح کا نو شرادن نکیدو نو پوخ سور دے او سجده الله تعالی بوله پوخ باندې سجده سره لګولې
وای دا ګیره مبارکه هغه کی جاوی چې کوم مخ باندې لرګي تړلې هغه سره داسې لګیدا د رب ته سر کته کړو او شکر ادا کول او دا دعا وی الحمدلله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده حمدنا دی غزات لرا د خپل عاجز بنده سره وعده کړی و چې ته خو یو شړلې خو فاتحانه به درادن نکوم وعده الله چې کیا تر سره کوي د خپل عاجز بنده سره وعده پورا کا ادي دومره ډلو له الله شکس ور کړي د الله حبيب او ما او صحابه کرام نه ور کړي د انبیا وره خبره سي یې به ډېر کسان درکې ودی ها بھائی اسوک پکې دا سیناس دینو خو بخامخاو دینو په منیم کې او زلغو دا سیمنه په جمعه کې بناسته باندې منم ده اوس در عبد الوهاب چې کوم ځای نه راځوان دی کو بھائی فاهم منون کې تاسو مو ولای بیا برازه نه تبلیغ والا ګره تاسو پس موږ چې شروع شو تبلیغ والا پس خبرې کو تبلیغ والا ډېر ښه خلک دی خپل عبد الوهاب صاحب دی الله پاک سره د ټولو مردگان وبخي نو مرکز کې ناس او وخت مرکز کې ډېر خلک مونږ ډېر په خوانای خبره ده ناغه چې وګتل چې خلک ودري زر زر به کورسای نه راکو شو ادري سدور سو کا به یو تبلیغي والو په دې په خبره باندې او تاسو ټول نیاز بین یې کنه ها یو دا ته چاواله یا به خپم یې ایمان سره وایي چې الله او د رسول خبرې کیږي سو کو دی والو قابل نه کنه ایمان سره وایي دې والو قابل نه چې الله او د رسول خبرې کیږي دې ودو ناشته عبد الوهاب سے بدا سے خلق تقول لا تاسو کو دي سو کو دي چې سو کو دي ځان لګي غریوان کې ګورې چې روانو قابل يم خو سوکشتا دا چې مې وای په دې خبره باندې سره سوکشتا نه عوالم د دې وجنني چې مولا غریب ځان غم دی ورسره چې مقتدیان نو یا غزورور مولیان خو شول زورور مولیان شول ختم شول دا ګورې به خوندې چې قران او سنت تاسو دي په دې خبره باندې په مشهور خبره د تاسو د متلونو کې وایي و یو کلی کې بخل کو کنځلې ډېرې کولې نو هغه کلی والا راجم شول او جرم یې ولګول کې چا به کنځلو کې 50 روپۍ جرم پای خو شي په خبره باندې نو یو غریب زمیداری وی کول او ورته لټ شو پي وکي نو هغه داسې پیزوان نو وی کو 50 روپۍ دشتا په کې ته خبره باندې په ځل لکازلې په 50 روپۍ به ورکول غواړي نو ګورې یې دا کم چې ودی قسم دې چې خبره برابر یې او درې دې اوس والو ولا څوک نشته څوک به مو وایي په کې ته خبره باندې ورته ټول نو وښنا سي یو دلته سي دلته ودی صاد رضی الله عنه یو په فاتحینو د چکره چې اسلام فتح کړي د الله حبیب راتلو دیم چې ماړی د کسرا ته ورننه وته نو اتره کاته نفل وکړه ځکه دا وای دا صلات زوحا ابتدا د سنه شوی صلات زوحا ډېر کله مزده دې ته چاشتم وای دا چې د انور روخي او د ازمکه تودشي نو لسو بجون د زوال لمخ کې مخ کې پورې دا کې دی دا د 2 رکعاتو نراواله تر 12 پورې دی وای د دې ابتدا سو د الله حبیب چې مکه مکرمه فتح کړه یو خدای سو کتر جسم راځي زې سره راغی سر مبارک ګیره کته کړي او رب ته جړل چې الله دا ستاسو مدد ته زما غونته دی واجز بد مدد ته وکړه ټول کافر دې تس نس کړ بیا الله حبیب غسل کولو او مهانه د ترلور د علی رضی الله عنه خور دا وی نبی علیہ السلام ته فاطمه رضی الله عنها پردنی ولې وی غسل کولو زراله نو د الله حبیب چې کله غسل کو نو جامع د ځان نتاو کې او اتره کاته وکړ نو څوک وی دا د فتح د مکی شکریا وا دغه وخت د زوحامو نو د زوحا د مزدا ابتدا د کوڅوک درلوي یا صلات زوحا کوم وخت نه شروع شوه نو دا د الله حبیب په مکی په فتح کې وکړو دي ته اوابین وی په صحیح روایتو کې صلات اوابین څه ته وای دا کوم چې د ماخام بارکه مشهور ده نو موږ بار ویلي چې دا د بعض سلفونو منقول دي په صحیح حدیث د مسلم شریف کې اوابین د چاش دی مستوي او د الله حبیب دا غي وخت مخوله
چې صلاة الاوابین حين ترمض الفصال رواه مسلم او کما قال علیه الصلاة والسلام. وی صلاة اوابین کم وقت دی چې نور دوره تود شوی چې دوخانو د بچو خپل سوځي. حجاز مقدس کې ډېره سخته ګرمي 10 بجې بیا که پکانی د خپکې خو نو تڼاکې کېږي. تاسو خو حرم شریف کې خپل کانې لګولې نو هغه ګرمېږي نه. مسجد نبوي کې هغه کانې خو که د هغې نه علاوه بل کاڼي باندې د خپکې خو چې سوی روچتې بیا څه شوي بیا هغه خپا او تندې تڼاکې شوی. نو وایي صلاة الاوابین کم ټیم دی چې بیا به د اوښانو د بچو خپې سوځېدې. دا کوئ ګوره په دې څه کوئ پابندي کوئ پابندي کوي ماشاءالله. صلاة اوابین ګوره دکان کې نو تاله غور ور داسې کتارونو کې گاک نی ولاړ کړه بس مسله غوړاوه. اکه نور د زمیدارې نو ګوره چوله چوټي کوئ که نه کوئ او بولم پکې چوټي کوئ. د اوبو د چوټۍ عمره بس سادر وغوړوه اپپوله ودرېږه 2 رکعته وکړه 4 وکړه 8 وکړه. وایي چا چې 12 وکړل څه وکړل نو الله به جنت کې د سرو زرو کور جوړ کړي. چا چې څوک 12 رکعاتو باندې ګوره ډېر ټایم نه دیږي دنیا کې چې د خټو لوټو کور جوړې نو زمونږ دارونه غریبانه نه موږ د غریبو خلکو سی محنت یا دلته بس یو کور تیار کو نیټم را نږدې ده کوئی په خبره باندې کور جوړ کو بچو له دته سره دته بس روان او ویله سړی توپ لم رسېدلې ځکه نه غره د درس کې مرګور لوام سړی چې سړی کې ډېر وخت لګي او چې سړی کې به لګي رځې پاتې دا بچی مچی نه وي د چې مور پلار خخ کړي ني او د سلوخت نه اوریدلې ني دا سړی کېږي نه مور پیجنې د مشر پیجنې دې به سړی کېږي اله چې بیا به پلار باندې سوي اپا مور به مخار او درب په ولاړې بیا به داسې کوي. نو سړی چې سړی کېږي نو وخت یې لګي خو بیا رځې لګي پاتې بس ویله سړی کو په جبرئیل اسرائیل علیه السلام راغی روح ته واغوست نو سړی توب باندې ډېر وخت لګي خو چې سړی کېږي اسو پیجنې چې بای حیا سلوي پردی حیا جنت کې د سرو زرو کور بوله جوړ کی. نو ګوره که روزانه څوک جوړول غواړي نو جوړول شي. سعد رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دعوت ذنون دعا د خاوند مئی اذ دعا ربه وهو فی بطن الحوت کله چې دعا غوښتي و د ربنا وغد مئی په خېټه کې و. یونس علیہ السلام د الله د حکم مطابق چې کشته نه ورټوبې کو نو الله یو مېله ویلو چې زما یو امانت ته سنباله کزان سره. یونس علیہ السلام مې لوړ تیر کو زموږ دي مفسرین لیکلي د مې خېټه کې ځانو خزول پوښو چې مړ خونه نه هغه ځکه الله لپاره موزو درې دو او دا دعای وې سجده کې کړي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او ورسره دا وې چې رب ازمایش خو دې راوستو او په یو داسې ځای کې مې د تندې لګولو چې بل چا نه لګولې. تاسو کې چا د مې په خېټه کې سجده کړي کوم یو پیغمبر د مې په خېټه کې سجده کړي وی په داسې ځای کې مې درته تندې لګولو زما رب زمانه بغیر بل چا. نو د الله حبیب فرمایي دعا د خاوند مې کله چې دعا غوښته د خپل ربنا وهو فی بطن الحوت اواز مئی په خېټه کې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدع بها رجل مسلم في شيء الا استجاب له. سید العالمین فرمای دعا نه د غوښتي په دې دعا سره یو مسلمان سړی د یو شی بارکه د یو حاجت بارکه د یو پریشانی بارکه مگر الله دا دعا قبول کړي. رواه احمد والترمذی. دا دعا ماشاء الله ټول له یاد ده کدا سي در کې سوکشتا ها بھائی سیدا بوله یاد دي ها سوکشتا چاله نه یاد ده دعا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا ګوره یاد وای یو خبر ورته یاد شي او ځل مون ختمو
دا کې څه سبب شو ټول خلکو په چوکو چوکو جړل ته ولا مونږه نالته عمرګره او صفاتم شو الله دې ټول له بخنه وکي نا مرګور له نن په بازار کې چاني جړلې ودا څومره خلک دې ختم لراغلو چا بني جړلې ویره فلانه سړی پړل ډېر سخت د بني جړلې نو تاسو کې کو سخت هغه ته ودام نه یاده لا اله الا انت سبحانك دا یاد کوي بھائی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا الله حبیب وای چې پدې څوک سوال کوي د سشي بارکه نو الله سوال قبلای وګوره مخکې به دې په لوګره چې کوی پاکوي نو مخکې به دې ګندګي وباسي ازنه ته شی بوکي مويستي او ګندګي پاتې تاسو ما سو دا چې وای نو مخکې به صحیح توبه وباسي اګه ته توبې له میکار جوړ نه نه نو بیا د سوال قبلې دوه ادم در سره نشتا څه پوښي په خبره باندې د مونږ توبې لسنه ده کار جوړ نه ده دا صحابيات ورشتیا وي پکاره چې موږ تاسو رشتیا وایو دا الله حبیب زنانو سره بیعت کوله یا په پرده کې ناس دی وی او دا الله حبیب ور سره بیعت کولو نا خو صفا خلکو آی کې شرک باندې کوي دا باندې کوي په مړي بویر نه کوي نو یو څو بډایګانو زنانو پیغمبر علی السلام له مو خو بیعت نه کو ویولي وی مونږ باندې چا باندې پاتې مونږ په غم کې جړلی د خلک په داخلي یو بل څه کوي وی مونږ له جړلی مونږ له بدله کې جړا نه وکړي مونږ لا بیعت نه کوو نو لاړه جړې پورا کا به بیعت کو وګوره دی په وګوره دعا په لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الله قبلای خو مخ کې ورته سکه مخ کې به د خپل جرمونو د بے وفایو د خیانتونو نه توبه استلوي ورتا رواه احمد والترمذي رحمهم الله دا اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها روایت ده چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دي اسم الله الاعظم فی هاتین الآیتین نبی علیہ السلام فرمایي دا الله غلوی نوم په دې دوه آیاتونو کې ده دا الله غلوی نوم په څه کې ده دې دوه آیاتونو کې ده یو آیات ده د سوره بقره یو سلسلور شپیتم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ دا د سوره بقره یو سلسلور شپیتم نمبر آیات ده او دویم آیات د سوره ال عمران ده ابتدا کې راځي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي رحمهم الله نو د الله اسم اعظم په دوو آیاتونو کې دی آیات کوم ځای وبای سوره بقره کې دویم آیات په کوم ځای کې دی د سوره ال عمران په ابتدا کې دا دعا آیاتونه غوړي چې دعا کوي نو سره دا آیاتونه ویلا حکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم پدې دوو آیاتونو کې نبی کریم علیه السلام فرمای دا الله غ اسم اعظم ده چې پاغه د الله نه سوال کې خو نور آداب او شرطونه د دعا پکې موجود دي نو الہ العالمین دعا قبلای الہ العالمین سکی دعا قبلای دین علاوه په نور روایتو کې زما عزت مندو د دې ذکر راغله بریده رضی الله عنه وی زرادن شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جمعات ته ماسوتن مسجد چې په حدیثو کې مطلق ذکر شي نو د سید العالمین جمعات ته مراد وی مسجد نبوی علی صاحبها الصلاۃ والسلام چې څومره مودو شو چې ګوره د دواړو لوی جمعاتونه شاړ پراته دي پکار دا دی چې د اوخ کو پځې مونږ ویني توې کړې وې چې دا دواړو جمعاتونه سړي دا دواړو جمعاتونه څومره د امت لپاره پریشانی ده چې خالی پراته دي او مونږ بیا هم توبه نه وباسو وعزت الله د حبیب سره بریده رضی الله عنه وی ماسختن جمعات ترادن نشم
فاذا رجل يقرأ ويرفع صوته، یو کس تلاوت کول قرآن لستو आवाज را پورته کړو. ها بھائی توجه وکړه، په دې جمعات کې زی आवाज ابل سره د عبادت نه نوزي، د خوب نه نوزي، نو ځکه پتیز تلاوت په موز یا دغه شان کوم نو دا درستی. توجه مو د خبره ته، یا په دې جمعات کې زناستین سوکشته نه چې زما د تیز جهر ذکر د وجه ناغه د خوب ووتو یا د موز او عبادت نه ووتو، نو که زه په تیز ذکر کوم دا ناروا نه دی. مطلقاً ذکر بالجهر ناروا نه دی، چا چې دا سی ویلی دا قول صحیح نه دی، بلکې هغه ځکه ذکر پتیز ناروا دی چې بل د خوب اوزي، بل د تکلیف نه اوزي، بل د مطالعه نه اوزي. ا د لوسپیکر مسله دا نه دغه شان ده، لوسپیکر ته چې تیز کړي اته پکې خلک ودی ناتونه وي، تلاوتونه کې ذکر دې شروع کړي، نو په دې کلی کې څومره خلک دي چې ودی، څومره بیماران دي چې په आवाज بد لګي. ډاکټر وای شور ور سره نه کوي، نو مولا ول لوسپیکرو لګولو، په ډاکټر وای دغه په کلاره خبرې کې دی په انصافه ځال دینی رهنما مو دوله سو لګول، دوله لوسپیکرو لګول. یو سره دنیوي مطالعه کوي، دنیا لپاره امتحان ور کوي، نو د عبادت خدا مقصد نه دی چې زه عبادت کوم او څوک د دنیا د کار او باسم کوم ویستو مال په دی باندې سزا ملاويږي. تا چې سپیکر لګولې ټول رات پغې کې یا درس کې او خلق څوک د خوب ویستو، نو ستا اجر ډیرو شو کو سزا ډیرو شو. د سپیکر استعمال سره دا کومي طریقې سره دا په نورو ملکونو کې نشته، سیوا د شانه، سیوا د پاکستان او د اوسو ډلو نه چې هغه لکه دنده څوک ناسي که ناسي خو چې ټول کله چې تنګ نه دی ورته درس نه وای پیږي په خبره باندې چې چا غوګونو کې ګوتی ورکړي، چا ماشومان پټ. نو دا د لوسپیکر استعمال ډېر خطر شی دی، خطرناک استعمال دی، دا د اندازې پورې دی. لکه تاسو اوس مال ناسي نو په کار دا چې تاسو د ټولو لپاره دا تنظیم مونږ جمعات والو کو چې आवाज صحیح واوري، نو زمونږ نه بار خلک څنګه ایمان سره وایي زموږ جمعاتونو کې دا اورېدو تنظیم شته، دن کله غوږ بوډا داسې نیسي، کله داسې نیسي، کله دن نسي، کله بر ما خو په پته پوه نه شم. بار خلکو غوږونو کې ګوتې ورکړي، بار خلک رانه تنګ دی چې څوک راغلی هغه مو اواز نه اوري. نو د لوسپیکر استعمال دا په اندازې دی. صحابي ګوره تلاوت کوي په تیز آواز را پورته کړی، نو امام دا یا الله رسول الله سره خو په تیز تلاوت کوي دے هذا مراء دا ریاکار دے. قال بل مؤمن منیب، وینا دا ریاکار نه دی، پتی تلاوت چې کوي دا مؤمن دی او الله طرف ته مینه را. قال وابو موسی الاشعری یقرأ، ابو موسی اشعری رضی الله عنه په مسجد نبوی کې قرآن لوستو او يرفع صوته او आवाज را پورته کړو. دا پټولو صحابو کې به خوږ قرآن لوستو، پټولو صحابو کې خوږ आवाज دچاو. دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا الله حبیبی لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود، دته خود داود علیہ السلام په خوږو اوازونو کې आवाज ملاو ده. فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم يتسمع لقراءته، دا الله حبیب کې ناسو د صحابي قران اوریدو. قران اوریدل پکار دی چې دا ارچا نه چې تعالی خوندر کی. دا الله حبیب کې ناسو ابو موسی اشعری رضی الله عنه قران لولي، نبی کریم علیہ السلام ورته وګونیو. ثم جلس ابو موسی يدعو، بیا ابو موسی اشعری رضی الله عنه کې ناسو دعا غواړي. قرآن چې مولستون ورپسې د دعا حکم دی. الله حبیب فرمایلی وای چې تلاوت کوي نو دعا غواړي. وای اخر زمانہ کې بدا سے خلق راشي چې تلاوت کی بیا د خلکو نه سوال کوي، بیا وسه کوي د خلکو نه سوال کوي. نو کین استو به دعا غوښته، فقال دعا کې دا سی وای اللهم انی اشهدک انک انت الله لا اله الا انت احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دی الفاظ سرا
ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سوال کړي فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقد سأل الله باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجابا وې د خدای الله نه په هغه نوم باندې سوال کو چې پدې ته سوال کې دي شي ورکړي چې پدې څوک دعا غواړي الله قبلای خو دې صحابي دا و نه دل چا چې دعا غوښته هغه بریده رضی الله عنه اوریدل قلت اخبره بما سمعت منك یا رسول الله دا الله رسول الله تاسو نه می چې سوال دل هو تا خو دې خوش خبره چې قران او دعا غواړي د الله حبيب وي پداسې نمونه د الله نه غواړي چې د دعا الله قبلای د الله حبيب او نو دې لاړو او د الله د حبيب د وینا مبارک خبره ورکو نګور صحابه سمره دې په الله دې موږ سره دوره قدر پیدا کی فقال لي انت اليوم لي اخ صديق ودنن رزنا مرورم شو او بزما پوخ دوست شو تا ماته د پیغمبر یو حدیث بیان کو حدثتنی بحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سورته صحابی چاته حدیث یاد شو بھائی ها چا به صحیح کوه سو کاپلا مال وخت بلی چې شمیر چې سو کرا دنه کی ها بھائی سمې وې چاله حدیث یاد شو لاس جت کړه ها بھائی دا څو ورواله دا کته سو وګ نیوی دا بدل ته یاد دې مفهوم خو بدل ته یاد وکنه ها بھائی دغه حال لري تعالی یاد شو لکه دوالو قابل اذان باندې فتوخ جوي هما چې درلوي ښا چې یم خو بس وګویل ولا لنيشتغه اے صحابي قران ولستو حدیث بیا ووري او د الله حبيب داغه قران اوریدو ابه دعا غوښتا وې دې خدای الله نه پاغه نومونو غواړي چې په دې سوال کیږي ورکایې اجي پدې ته دعا غوښته چې الله دعا قبلای ناغه صحابي وی قربان دا خبر دل ورکوم نه وی ورکول کنه هغه لوي چې استاد دعا خو نبی رسول الله اور داسي وی او ورته ته مې نن ضرور او دوست ماته د پیغمبر حدیث بیان کو وګوره چې کوم د الله اسماء الحسنا راغلي دی په وګوره کو وګ مو کې کنه نو مسله بټوله حل وې وې د دین او د ایمان او د خبر جوړې دو د پارا سلور خبرې دي ها څو خبرې دي چې دا خو یاد کوي کنه دین به موږ له څنګه ځکه موږ څنګه به د قبر د آخرت په خبرو پوي وې سلور مراتب دي سودي لومبنه پکې غوګنی ولدي الله موسی علیہ السلام ته کوه تور کې اول وای فاستمع لما یوحى ای زما موسی دا خبرې چې در سره کوي ځال لایم غوګنی سچ صدر تویل کی د دین د زکیدو اوله مرتبه سره ها بھائی تاسو اوله ختمه کړی د دین باندې د پویدوس د کولو اوله مرتبه سره غوګنی ول او ګره اسماع ندی ویلی سماع بلکې استماع ویلی د غوګنیو طلب او درد پر کی چراش دا اوله مرتبه ده دویم څه شی ده فهم واخذنی ولا خو جزان پوی کده در نورم بیٹولو نا دویمه مرتبه د دین د زکولو سره فهم واخذنی ولا خزان پوی کچ دا الله او د الله د رسول الله خبره څنګه وای ها دو یاد شو چاله یاد دي درې مدا زما عزت مندو حفظ غوږ دی مونی او ځان دې پوی ګوز دا خبره چې الله او د رسول الله نو دا د هیرول نه ده دا یاد کا او سلورم د عمل دا سلور خبره کې چا کړه بس خبرم جوړ دے دنیام جوړه د آخرتم جوړ دے سو خبره شوی بھائی غوږنی ولدت استماع وای دویم فهم وګدی نیول خو ځان پوی کچې د الله او د رسول څخه خبره ده او چې پوم په شو چې دا د الله او د رسول خبره ده نوز بدا د یادولو نه بغیر نه پریږي خلک وای کنه وای زما د پلار د ځن قدر خبره مال یادې کې یاد ني نو پلار دې لوی دې خو د پلار نه الله او رسول څومره لوی دی د الله او د رسول خبرې د هیرولو خبرې نه دي او سلورم عمل لپامل کې بیا دام راځي چې ما سواوردل چې خپل عمل وکم ادا تاسو له چې خیم دام عمل له بل ته رسولم سره
پخپلم عمل کول او نور ته رسول بای سو مراتب دي هغه ګټ والا سو مراتب دي تاسو بای ور خبره یادوي د الله بندگانو وغنی ول ځان پویول خبره یادول او سه د عمل مرتبه صدا مونږ عمل کو خدای درې په کې نشته نو هغه عمل به څنګه عملی تاسو لوامه هغه یو بوډا یو ځل مالوي جنازه کوم خرازینه نو چې دا به څنګه جنازه چې موږ کې خو درځینا هبای وظیفه کې خو درځینا نو مونږ عمل کو خدای درې خبرې متسکړي داتې مخ کې دي زما عزت مندو اول بغوګ نیسی بیا بزان پوئے بیا به خبره خیا ده ا د دې یادول دومره لوی اجر وکړه که څوک تهجد کوي او تدا یادې قسم دې ک تهجد والتا پس را رس ابو هريره رضی الله عنه حافظ الحديث نو ټول لوي تاسو چې را پاسه یو تهجد کوي نو وتر کوي عدل وی ته چې ودکیږي وتر کوي د ټول شپه حدیث یادو قسم دې یو سړی حدیث یاد یو سړی ټول شپه ولاړ دی د لسو منټو کدا هغه ټول شپه عبادت کی ورسره وتل لکنه نا ورسره برابرېږي نه یو سړی عبادت کوي یو بل یو لس منټه د دین خبره یاد کا د لسو منټو سره کده د چا د ټول شپې شو ګیرو وتل لکنه نو درنه به کمای ځکه د عبادت منځونو والا خود ځان فکر کوي ادا یادول والا د جهان غم کوي عبادت والا د ځان په غم کې لګیا دی او دا یادول والا د چا غم کوي د سره د ټول امت یو غم مرګره شوی نو دا څلور خبرې زما عزت مندو چې موږ تاسو یاد لرو ادین د الله غ اسماء الحسنا یاد کوي اے ورکول والا هر وخت ورکول له تیار دی خود غختو والا سنشتا غختو والا په کار دی جو غواړي ورکول والا دی په لګور کله دې سمو جوړل اسمه توبې تاسو لمه هغه مرګره اوس وفات هم شو زموږ د درس چې کوم ځای کې کو دا غزه نیک سړیو مالې کی سکولا وی عمره لراغلم کاغذونه را نه روک شو څه شو په ټول طواف می په جړا جړاو چې دا کاغذونه هغه وخت کې به پرېخم نه وی د درې پیری دا چې بیا پولیس لړم چې مانو کاغذونه روک دی زب مدینه لازم وی رو شړل ځکه دار دې پولیس د تعریف قابل لې وی په خبره باندې ویراله کې پدریم د الله لید دلینی وی بیا عالم په جړا جړا می طواف او الله نه سوال وکړو وی مرګي سره می مشوره وکړه چې کاغذونه را سره نشتا او رکشوي ګرانه وی هغه نبی رسول کې پاکستاني ډرایور در لګورو مغه سره خبرو کو چې دا څه خطا کوي را خطا کوي مدینه نه دی ورسې کفیل بدر له نور جوړ کی وای بس کې نه سم گاډي سره په دې غم کې چې نیسی می او دا خدما د بچو دا ویزه او د الله د معیشت یو ذریعہ ګرځولې وای ډرایور چې روان شو د مکه مکرمه نه وی مال وای څه کاغذونه می مونتی فلانه د فلانی جوړې وی زما او د ما د پلار نو می واغس وی ډېر په ورپسې ولټول خو سړې نشته وی با ولې دا خو زما کاغذونه دي ای جړاواله چې جاړي ورکول والا سره وی بس کاغذونه می غړ ډرایور سره پراتو وی په ډېر خوشاله شوم راوامه غستل نو کله سړې جاړي او فکر دې الله رب العزت څه کوي سمې ور کوي یونس علی السلام جړلی او په سجده کې جړلی اسی د مې د خېټې نه روي نو الله وی ولولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون وای زما یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې مال او جړل واورې زما بندگانو تر قیامت ک جړل نو تر قیامت بده د مې په دې خېټه کې لولا انه كان من المسبحين اکلوی لولا ان تداركه رحمت من ربه کدا الله رحمت راګر کړي نه نو دا د مې خېټه وي یونس علیہ السلام د پاره تر قیامت جیل خانه خدا سی وجړل او دا سی فریاد وکړو چې مفسرین لیکلي د مې خېټه کې وی لا اله الا انت سبحانك اني وی ارش کړنګې دو اے دعا سره سو ارش کړنګې ملائکه وی شربا دا واس خو مانوس غونته دې مونږه پیجلو خو د دې لری زین راضی
ځکه ملائکو له پته لګي الله ورته داسې رب کریم ورته دا ما یونس ته علیه السلام د مې په خېټه کې مې بند کړی الترا لجاړي نو ګور ملائکم شفاعت شروع کو او الله مې ته حکم کو چې دا ګورستا خوراک نه او لار شدید دریاب په غاړه ورغورځوا نو مې راغې به الټای کو د دریاب په غاړه اسونه خوش غاړه ون علماء قرآن هم لیکلي وانبتنا علیه شجرة من یقطین الله په فوري طور قدرتی د کدود بوټه رازرغون کو ازنګل له سشتره نه ورس ادا بوټه دا زینو چې دغه باندې کدو کرے شپږ میاشتې پس بازې لای کوي او بس سب دستی د کدو بوټه ادا سے سوره چې یونس علی السلام د سوري د لاندې شو خوراک نو دیو ځنګلي بیزت ازل کې وار شو چې زمان نبی ګوره په ځنګل کې نا وټول رزو سره دا امازیګر سحری وراله یونس علی السلام بلاغي پیس کل الله نه چې غواړي ورکول والا ورکول کوي ناغه ته سر رکاوټ بیاوی دغه جړه فریاد سره تب جاړه الب دعا قبليږي اسم اعظم سره بجاړه الله تبسکه جړه بکې دا ګره بالکل موای چې دعا نه قبليږي قبول والا وعده کړی څنګه دعا نه قبليږي خو ورکول والا دې په لګره یو سره الله وایي زموږ قبلو مده وي موږ نه قبليږي نه او 10 کړي نه پاکي جامې دي اده قبله پر دې دغه په مخ کړي نور خاطه پلا ابیا وای موږ منه موږ قبليږي خو ته خو جامع پاکه چي او 10 بکه قبله له مخه کته دا سه مخ کړه موږ به قبول شي دعا قبليږي خو د دعا قبولول والا سویل چې دا سه کارونه وکا دا کارونه سره دعا زما عزت مندو الٰه العالمین قبلای رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې رب کریم مونږ ته زمونږ د ټولو والدینو ته استادانو ته مړو ژوندو ته اصول فروع ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله دا کوم آفت او بیماری راغله کم خلق پکې وفات شو الله د شهادت مرتبه ول ورکي او مغفرت نصیب کړي او نور د خپل بندگان او د خپل حبیب د امت نه دا بیماری انور ټول بیماری او پریشانی لري کړي الله د تمام امت نه دا بیماری پریشانی لري کې الله زموږ د ټول حاضرین او غایبین دینی دنیوي حاجتونه رب کریم تر سره کې الله زموږ د ټول حاجتونه تر سره کې الله زموږ د ټول پریشانی ختم کې دعا وغواړي څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي الله شفاء کامله عاجله ورته ور نصیب کې څومره قرضدار دي الله د قرض نه اخلاص کې الله د چا بچی نشتا باز مسلمانانو ویلیم دي الله نیک عمل صالح بچی ولا ورکي الله د چا بچی وی د والدینو د سترګو یخواله جوړ کې دعا غواړي د چا دشمنی طرف غنۍ دي الله په دوستۍ باندې بدلې کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په دوستۍ بدلې کې دعا غواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروړي الله د دې حالاتو د وجنه حرمین شریفین مساجد د مسلمانانو دینی او دنیوي کارونه بندي الله ته ورحمېږي دا ټول دینی دنیوي کارونه الله را کولاو کې الله د هر امتی د پاره د رزق حلال لارې کولاو کې الله د تمام مدارس او مساجد او د دین د مرکزونو الله ته حفاظت فرمایي الله د دین ټول کارونه چې رکاوټ د دې حالاتو د وجنه جوړ دي دا رکاوټونه الٰه العالمین لري کې او د دین هر شوبه حق شوبه تر قیامت پورې الله قائم دائم او ساتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک دا څه کوي اخر